मिर्जा ډیر یونین کونسل چیرمین او د هغوی کابینه د मिर्जा ډیر یونین کونسل او خصوصا د غازو ډیری او د چینې د کلي مشرانو او عزتمندو السلام علیکم. وعلیکم السلام. د ټولو کې اول خو ستاسو ټولو ډېر زیات مشکور یم چې په دې لنډ تنګ وخت کې تاسو راغلئ او په دې پروګرام کې شریک شوئ. زه د خپل لخوا او د قومي وطن پارټۍ د ټولو کارکنانو د لخوا فقیر جان خان، سراج الدین خان، سیار خان، وزیرزاده خان او د هغوی سره ګڼ شمېر کم عزتمند مشران ځوانان نن موږ سره په قومي وطن پارټۍ کې شامل شو. هغوی ته هرکلی وایم او دا یقینداني ورکوم چې هغوی یو صحیح فیصله کړې ده. انشاءالله یو ځای به د پښتون قام د ترقۍ د سوکالۍ لپاره یو ځای به جدوجهد په کوو به او انشاءالله دا قام به د ترقۍ په لار روانو. عزتمندو، ما نه مخکې منظور خان کافی تفصیلی خبرې وکړې. که موږ نظر واچو په دې پښتونخوا کې د پښتنو په نوم سیاست ډېر خلک کوي. ډېرې داسې پارټۍ دي چې د هغوی یو ډېر اوږد تاریخ دی. خو که موږ اصلي معنو کې وګورو چې د دې پښتنو صحیح خدمت چا کړی دی، دې پښتنو له سیاسي شعور چا ورکړی دی، دې پښتنو د سماجي او سیاسي ترقي چا کړې ده، نو په هغې کې د شهید وطن حیات محمد خان شیرپو او بیا د هغوی نه پس ته د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو نوم چې دی نمایه به لیکل کېږي. کله چې حیات خان د سیاست میدان ته ووتو، دلته مشران موجود دي، هغه وخت کې دوه غټې پارټۍ وې دې صوبې کې. یو نیشنل عوامي پارټي وه او بله مسلم لیگ وه. د دواړو سره ډېر لوی لوی نومونه وو. په هغه وخت کې حیات خان ځوانه وه، هغه لحاظ سره سیاسي تجربه هم نه وه. دا هغه وخت سیاسي خلکو به دا وی چې یره دا ځوانان به څه وکړي، خو حیات خان د یو اخلاص سره وتلو او د هغه بنیادي مقصد دا و چې د پښتنو لپاره سیاست وکړو، د پښتنو د پاسه سیاست ونه کړو. هغه وخت سره د دې صوبې ګوټ ګوټ ته لاړ او پښتنو کې
دا سیاسي شعور را پیدا کو چې په دې سیاست کې د هر چا حق دی چې حصه واخلي. دا صرف د یو څو خانانو د یو څو مشرانو کار نه دی. په دې کې بېوسه پښتانه هم چې دي، مزدوران کسانان چې دي، هغوی هم خپل یو کردار به ادا کوي. او دا خبره هغه داسې طریقې سره وکړه او بیا ورسره چونکې همیشه د هغه سوچ یو تعمیري سوچ و، داسې تعمیري کارونه یې وکړل چې په لږ ټایم کې هغه خلکو چې چا وی چې دا یو څو هلکان به څه کوي، هغوی ته خپل سیاست په خطره کې ښکاره کېدل شروع شو. هغه په ډېر لږ وخت کې خلکو په زړونو کې داسې ځای جوړ کړو چې دا د نن 45 کاله یو ډېر لوی عمر دی. د هغوی د شهادت تېر شو، خو خلک یې داسې یادوي چې لکه پرون مخکې موجود. هغه وخت سره منظور خان په هغې باندې تفصیلي خبره وکړه چې هغه شهید کړی شو په دې سوچ باندې چې دا شی به دلته روکول شي. خو هغه د خپل وینې سره هغې تحریک له نور هم یې تیز کړو او د هغه شهادت نه پس ته خبره نور هم خوره شوه. نن 45 کاله پس ته زه چې دلته وینم نو ماته داسې مشران ښکاري چې چا هغه سره کار کړی او چا هغه لیدلی و. ماته دلته هغه خلک هم ښکاري چې چا هغه بلکل نه دی لیدلی، خو د هغه په سوچ باندې، د هغه په فکر باندې، د هغه په لار باندې روان دي. دا زموږ کامیابي ده او دا زموږ هغه جواب دی خلکو ته چې تاسو په بدن خو موږ هغه واقع خو د هغه جدوجهد نه څوک نشي اخیستلی، د هغه سیاست نه څوک نشي اخیستلی، د هغه شعور. منظور خان خبره وکړه چې دا تېر شوي الیکشن کې چې څه وشو، په موږ باندې ډېر حالات تېر شوي. د حیات خان شهادت هم لیدلی دی. هغه وخت کې به هم خلکو ویل چې بس اوس به د دې څوک نوم نه اخلي، خو موږ غلط ثابته کړې دی، دې کارکنانو غلط ثابته کړې دی. ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو هغه خلک غلط ثابته کړي دي. د هغې نه پس ته هغوی نور هم مضبوط دغه سره راغلي او 2 ځله د دې صوبې وزیر اعلی پاتې شوي. هغه وخت مونږ لیدلې چې مارشالاګانې وې، چا به سیاسي جلسې نه پرېښودلې، خو هغه وخت سره ملي رهبر او د هغه کارکنان د شهید وطن سپایان چې دي هغوی خپل کردار ادا کړی. بیا هغه وخت هم راغی چې مشر دلته موجود نه و، جلاوطن هغه وخت کې هم ډېرو خلکو پروپاګنډې کړې وې چې بس د دې به څوک نوم نه اخلي. خو د شهید وطن سپایانو چې دی هغه وخت کې ودرېدل، تحریک یې وچلو او دا یې ثابته کړه چې نه،
د شیرپو خاندان د شهید وطن حیات محمد خان شیرپو او د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو ځای چې دی هغه د خلکو په زړونو کې دی هغوی چانه څوک جدا کولی نه شي بیا هغه وختونه مونږ ولیدل چې دې صوبې کې د دهشتګردۍ یو ډېر سخت ډګر دی خلکو جلسې نه شوې کولی خلک د کور نه شو وتلی او بل خواته د شهید وطن حیات محمد خان شیرپو سپایان او ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو یو دماکه به کېدله د هغې په سهار به بیا په هغه جنازو کې به موجود و او بیا به د هغې نه پس تر دویمه ورځ به چې دی په بل ځای کې به یې جلسه کوله او دې قوم ته به یې ویل چې ژوند او سره ولاړ جناب آفتاب احمد خان شیرپو رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو سکندر حیات خان شیرپو زنده‌باد. د هغې نه پس ته هم الیکشنې مو شوې د پارټۍ ممبران هم رالل یو لوی حیثیت هم راغی او صوبایي حکومت کې هم حصه راغلی و نن بیا دا کوم الیکشن چې وشو سلیکټډ الیکشن د هغې نه پس ته هغوی وایي چې دا تحریک به موږ رکاو کړو د هغې خلکو ته زه دا ویل غواړم موږ ډېر څه لیدلي دي زما یقین په دې کارکونانو باندې دی په دې مشرانو باندې دی دې مخلصه خلکو باندې دی دې پښتنو باندې دی دا د یقین سره ویلی شم چې داسې ملګري ستاسو په شانتې مشران چې راسره وي انشاءالله دا قافله به ورځ تر ورځې درنیږي به او دغه خلک به موږ غلط ثابتوو به او نور به انشاءالله طاقت سره به راځو او مخامخ باندې او دا به ثابتوو چې قومي وطن پارټي چې ده هغه د پښتنو اصلي نماینده جماعت دی او انشاءالله دا به موږ ثابتوو عزتمندو 19 میاشتې تېرې شوې خلکو دعوې کړې وې چې نظام به بدلو مدینې ریاست به جوړو کروڑ نوکرۍ به ورکوو 50 لکه کورونه به جوړو سونا دې به راولو زما خیال هر یو شی خو غلط ثابته شو یو شی وعده سرته رسولې ده د ګرانۍ سونامي هر کور ته رسولې ده هر کس د مدینې ریاست داسې وي چې وزیر اعظم په خپله وایي چې زما تنخواه 2.5 لکه روپۍ ده او په هغې کې زما ګزاره نه کېږي مدینې ریاست خو چې دی هلته کې د حضرت ابوبکر صدیق مثال مخامخ کړو چې هغه کله خلیفه جوړ شو نو هغه دا وایي چې زما تنخواه چې د هغه یو د مزدور د تنخواه برابر کېدی چې ما ته احساس کېږي چې مزدور خپل وخت څنګه دی وزیر اعظم صاحب ته خو 2.5 لکه کې ستا ګزاره نه کېږي ستا خو بجلی بل هم مفت دی ستا خو د نورو خرچې ټولې مفتې دي ستا د پټرولو خرچ نشته ستا د ګرځېدو خرچ نشته ستا هر څه مفت دي